حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دریو کسانو ذمہواری الله رب العزت اخستره. الله رب العزت فرمایي چې دغه دریو کسانو ذمہوار زیمه زبې جنت ته رسوم. یو کس دا هغه دی چې د الله رب العزت په لاره کې جنګیږي، جهاد کوي. الله رب العزت فرمایي د داسې سړي ذمہواری دا ما خسر زبې جنت ته رسوم. مجاهد له الله رب العزت دا دومره لوی درجه ورکړې ده. دا ولې؟ یو خدای چې دا الله رب العزت د اعلاء کلمت الله د لپاره جنګیږي، د الله رب العزت دا دین دا محفوظ ساتي، د دې لپاره جهاد کوي. دویم دا هغه دی چې دا د خپل ملک لپاره جنګیږي، دا مجاهد دی. بیا داسې ملکونه په مخ ته ځمکه باندې ډېر زیات دي، اسلامي ملکونه دا ډېر زیات دي په مخ ته ځمکه باندې، لیکن په تمام ملکونو کې که دا د کفارو ملکونه دي، که دا د یهودو دي، که دا نصارا دي، که هر چا ملک دی، لیکن صرف دو ملکونه دا داسې دي چې دا د لا اله الا الله په نوم باندې ازاد شوي دي. یو پاکستان دی. پاکستان صرف او صرف دا د لا اله الا الله محمد رسول الله دا د په دې نوم باندې ازاد شوی دی. تاسو مشهوره نعره ده پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. دی وجنا پاکستان د حفاظت لپاره جنګیدل دا بعینه جهاد دی. نو د داسې خلکو سپورټ هم کول دا بعینه جهاد دی، او دی باندې ډېر زیات ثواب الله رب العزت ورکوي. ځکه په دې وخت کې په دې څه حالات کې چې که ته د خپل فوج ملاتړ جوړ نشي، ته د خپل فوج سپورټ ونه کې، نو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مجاهد دا جهاد لرا چې دا جهاد کوي. شاته چې کوم خلک پاتې شوی دی، هغه د دې کور خلیفګان دي، هغه د دې نورو کم چې ضرورت دی هغه پوره نه کړي. د قیامت په ورځ باندې چې کله د قیامت راشي، الله رب العزت په دغه مجاهد ته وایي دا شاته ستا خلیفګان پاتې شوي وو او دې ستا د اهل او عیال څخه خیانت کړی، څه دې سترې زړه غواړي هغه دې ورسه وکړه. دغه مجاهد به وایي ټول نیکیای ټول نیک اعمال چې دې کس په دنیا کې کوي هغه ټول به ترې واخلي. دا به په هغه وخت کې تن و تنها ودرېږي. دې وجې نه د خپل فوج سپورټ کول، دارنګې د خپل ګورنمنټ سپورټ کول په هغه وخت کې چې کوم وخت کې څه حالات د جهاد حالات مجاهدین دا په بارډرو باندې مري، دغه رنګې زمونږ آرمي دا مجاهدین دي، په دې وخت کې پولیس دا مجاهدین دي کم چې په بارډرو باندې جنګېږي. دا داسې مجاهدین دي چې الله رب العزت د دې ذمہواري اخیستې چې الله رب العزت فرمایي د دې زیات جنت دی، د دې ټکانه جنت دی. دې وجې نه چې هغه ستا حفاظت کوي. وره څوک راتلی نه شي دوی په بارډر باندې کلک ولاړ دي، دغه رنګې جواب کلک په کلکه باندې ورکوي، په خبرو کې هم او په دغه رنګې عملي لحاظ باندې هم. دغه رنګې ستا بچي د ښه په آرام طور باندې خپل کورونو کې دي علم حاصلوي، دغه رنګې تعلیم حاصلوي، ښه په آرام باندې خوراک کوئ. تاسو فوج هلته په څه حالات کې چې داسې حالات دی په بعضو کورونو کې چې واوره پرته ده، بیا هم هغوی کلک ولاړ دي، مضبوط ولاړ دي او کلک کلک جوابونه کوي. هغه وخت داسې حالات پې چې دیو په غټې غټې سامانونه راخستي، دغه رنګې کلاشنکوف دا اسلحه دومره ستا چې دغه رنګې وزن یې ډېر زیات دی، منونو سره تعلق ساتي، هغوی دیو په شاکل یو بارډر ته خېږي. دا څه وجه نه خپل ملک سره مینه کوي. دغه رنګې د خپلې خاورې سره مینه کول دا د ایمان حصه ده. حب الوطن من الایمان، د وطن سره مینه کول دا د ایمان حصه ده.